ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو، نن ستاسو په دې جامع مسجد کې د قرآن شریف د تفسیر او د ترجمه ختم دی او گران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا غنی الرحمن صاحب دی د مجدهم د سو کالو مسلسل محنت او د خوارې نتیجه او ثمره او میونن ښکاره کېږي. ګڼ شمېرو شاګردانو دوی سره د قرآن شریف ترجمه او تفسیر زده کړی دی او دوی ډېر محنت او خواري او پابندي کړې ده او اخیری دو سورتونو له مونږ تاسو لم پکې د شرکت مقرره کړې ده. داسې مثال دی ولې د الله د رحم نه بنګه امید بلرو چې د ماسپښین یا د مازدیګر جمع ولاړی او څوک په اخیري قاعده کې د سلام نه مخکې یو سیکنډ شریک شي نو دم جمع لاندې کړو د جمع ثواب یې وشو. نو موږ هم د الله نه امید لرو چې موږ هم دې سره په د اخیري قاعده کې نن شرکت وکړو د سلام ګرځولو نه مخکې. نو د الله د رحم نه امید لرو او د الله نه مداتمه ده چې الله به موږ دوی سره انشاءالله د قرآن شریف د تفسیر په د ټول اول نه الحمد نه تر د دې والناس پورې دې کې به موږ دوی سره خدای پاک انشاءالله شریک کې که خیر. پخوا به دا قانونو یو سړی به دکان ته لاړ سودا به یې واغېسته نو دکاندار ته به وی چونګم راکه دا به هسې دکاندار د ماشومانو له څه شی ورکاو به یې په بیه نه ورکاو یو ټافي به یې ورکړه یا لږ ممپلي چڼې به یې ورکړې او ماشوم له دې دپاره به یې ورکولې چې دا ماشوم خوشحاله شي او سبا سودا زما نه کوي د بل چا نه کوي. نو موږ هم دغه چونګه کې ورسره شریکېږو د مولانا غنی الرحمن صاحب سره او الله زمونږ په زړه کې دا واچول دې دپاره چې زمونږ ستاسو د قرآن شریف سره شوق او مینه پیدا شي. دا خو ګوره د الله نظام دی نو الله زمونږ ستاسو په زړونو کې واچول چې په دې کې شرکت وکړو. ورنه ډېر خلک به نن چې جوارې ته به ناست دي د خدای دشمنۍ ته او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته ناست دي او ډېر به سندرې اوري او ډېر به بربنډو ته ناست دي او په دې ټیم کې او دې وخت کې به څوک د چا مرګ او قتل ته ناست دي د خدای دشمنۍ ته او دې ټیم کې به څوک بت ته سجدې کوي هغې ته به رام کوي او موږ له خدای پاک په زړه کې د قرآن مینه واچوله او د قرآن درس ته یې راوستو کېنولو. مقلب القلوب او مصرف القلوب خدا الله ذات دی. نو موږ په دې د خدای شکر ادا کوو ټول په شریکه وایو الحمدلله او موږ پې خوشحاله یو. نیمه ګنټه 3 پاوه به موږ دلته تیر کو او د الله نه امید لرو چې موږ له به خدای ډېر لوی اجر راکړي. علماء کرام دلتا نورم تشریف فرما دی بالخصوص زمون محترم رور جناب حضرت مولانا
اشرف علی صاحب دامت برکاتهم او حضرت مولانا غنی الرحمن صاحب دی دمجدهم په خپل هم دا 2 سورتونه ختمولی شو خو بهر کې ما تدوی دعوت راکړه د ډیر محترم ګران قدر رور زمون حاجی محمد الله صاحب په واسطه نو مونږ شرکت وکړو الله یې زمونږ ستاسو ناسته قبوله کړي نورونو د دې 2 سورتونو ترجمه او تفسیر دا ډیر وخت لګي په دې باندې مونږ چې دې کې طالبانو ته خبرې کوو نو هغه ډېرې اوږدې خبرې وي د ګرامر د صرف د نحوې د فصاحت و بلاغت او د علم بدی او داسې د نورو فنونو ذکر پکې کوم خو یو خو عوام الناس مجلس دی نو په هغې خبرو به تاسو پویم نشئ دویم وخت هم کم دی نو زه به د دې 2 سورتونو مختصره ترجمه درته وکړم ډېر اختصار سره او لفظي ترجمه کوم د طالبانو تحقیق درته نه کوم ورونو دا 2 سورتونه معوذتین ورته وایي د لومبي نوم سورت فلق دی او د دویم نوم سوره الناس دی دا کله نازل شو ولې نازل شو زمونږ د علما دې ته شان نزول وایي شان ورود او شان نزول دا حضور پاک په مکه مکرمه کې نو یو ځل حضرت جبریل علیه السلام ته شکایت وکړه وی ان عفریتا من الجن یکیدونی یو سرکشه پیری دی او ما ته سکیمونه او سازشونه جوړی نو جبریل علیه السلام الله نه ولا دا 2 سورتونه راوړل او د دې خلاصه ده چې د دې 2 سورتونو تلاوت کوا او په مقصد یقین او توجه ساته نو د سرکشه پیریانو د سکیمونو سازشونو نه بدل الله امن درکړي دا 2 مکی دی ګوره د هجرت نه مخکې دا نازل دي نو دا د سرکشه پیری او د جناتو د پاره یو دم شو اوس هم ډېر خلک د جناتو پیریانو نه شکایتونه کوي سو کوئی اغی عاملنا سو کوئی بنا عاملنا او سو کوئی یرد ما پلور جنات پزوی جنات دے سر سوکو بے شکا دمون تاسو دلب کول شے بد خبرہ ندا لیکن دا ټولو نخکل دم اغا دے چی رب العالمین حضور پاک مبارک تر لے گی دا قرآن دم او دا اغا الفاظ دی قرآن شریف کلام اللہ دا اللہ پاک خبری دی رونو گوارے کتابی شکل کے نو دا 2 سورتون دا سرکش پیریانو او د شیطانانو د پاره دم شو دا یو شو بیا چې کله حضور پاک مبارک مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو 6 کاله په مدینه کې تیر کړل سن 7 هجری محرم کې خیبر فتح شو خیبر د مدینه شریفه نه 160 یا 170 کیلومتر لري د ورته تل خیبر جدید او خیبر قدیم نیو خیبر او اول خیبر نن سبا 2 دی پکې نو دا خیبر فتح شدا دا یهودیانو گڑو نو دی یهودیانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف یو مضبوط سازش شد رونو دار تاسو تخکاری چه یهود دا دا مسلمان مخکن دشمنان دی حالانکہ رسول اللہ مبارک چه مدینه تلام نو دوی سره یو مضبوط معاهده کړي وا چې هغه اوسم د تاریخ د اوراق و صدا هغه ته میثاق مدینه وای دی له علاوه دعوت ورکو وی ایمان راوړی خو دې ظالمانو ایمان راوړنه یو کس نیم پکې مسلمان شو لکه عبد الله ابن سلام نور راوړنه حالانکه قرآن شریف په خپل گواہی کوي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به دی به مخکې د پیغمبر علیه السلام په وجه په کافرانو د فتح سوالونه کول او دا غی ذکر بیکاو او قرآن کے اللہ وچے حضور پاک راغی دی او پی جن چے دا دا خدای رشتون پیغمبر دی اینادن بیام کفر کرنے وجہدو بها واستیقنتها انفسهم دا دوی وجود خیقنو چے دا دا خدای پیغمبر دی یعرفونه کما یعرفون ابناهم دا سے پی جنی لکا بچے چے بند پی جنی عبداللہ ابن سلام یہودی نا چاہتا پوسو ویتا قرآن کے خواہ اللہ فرمائی چې دوی دا حضور پاک دا سی پیجنی لکه بچه چې څوک پیجنی چې دا زما بچه دی دا ټیک دا هغه سوای هغه وای په بچی کې مکله د سړی شکی چې اسه نه زما خدای زما نه پټ چته غلطی نه کړي او دا بچه د بل چانه نه پیدا نو بچی کې دا شک وی او قسم دې ک په حضور پاک کې زمونږ د وخته برابر شک شته زمون کتابونو کې تفصیل سره لیکل شوی دی د دې حضور پاک ټول حالات لیکن دوی انکار وکړ او معاهده ما تکړه
چې حضور پاک سره کړی وه. حالانکې د هغې لوی نکات چې په جلي حروفو د هغې مضبوط نکات چې ورته ویل کېږي دا چې په یو بل به حملې نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، د یو بل مقابلې به نه کوو، یو بل ته به سکیم سازش نه جوړو. نو په احد کې دوی سکیم سازش جوړ کړه، په غزوه خندق کې مضبوط سازش جوړ کړه، الله مسلمانان بچ کړل. نو خیبر فتح شو په دې وجه چې حضور پاک په ځکه حمله وکړه چې دوی دوه درې سازش د رسول الله مبارک خلاف دا سازش جوړ کړه چې یو سړی د کوټې چت ته خېجولی یو مقصد کې دوی له رسول الله مبارک تلف او د میچنې پلو غټه تیږه وې دا پرې راوغورځوه. نو اخري یو سازش دوی جوړ کړه. مدینه کې یو منافق و لبیدي نوم د پلار نوم اعصم او یو قوم بنو زریق د هغې سره تعلق و. هغه له څه اشرفۍ پیسې ورکړې وی ته په حضور پاک جادو کا. نو هغه په څه طریقه د رسول الله مبارک د سر ویښته حاصل کړل او هغه ګمنځ چې هغې به په سر ګمنځاو د هغې غاښې را پیدا کړل. دا په اسانه پیدا کېږي. که اوس هم تا چاته ووایي چېرې د دې خپل استاد او پیر صاحب د ویښته ماله یو دوه راوړه برکت دپاره او په کومه ګمنځ چې سر ګمنځوي هم راوړه برکت لا نو په خوشحالۍ به یې دله راوړي. خلک خو چې سر ګمنځوي خامخا ګمنځ کې ویښته وځي او ګمنځ یې غاښ هم پیدا کېږي. نو دی په څه طریقه د حضور پاک پیدا کړل او دی و منافق اعتقادي. دا څوک دا هغه انسان ته وایي چې په زړه کې کافري حضور پاک نه مني د زړه نه، اسلام د زړه نه نه مني او په خولې د اسلام خبرې کوي. دا په مدینه کې ډېرو غون صورت منافقین د دې په حق کې خدای پاک نازل کړی. جهادونه به هم تل نبي علیه السلام سره جهادونه جمعات کې به ورسره منځونه هم کول. عبدالله ابن ابی مشهور رئیس المنافقین قسم د جهاد دم تللی په یو جهاد کې د خولې نه ګند ایستی دی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. پیغمبر مبارک ته د ذلیله نسبت کړی دی عیاذا بالله او ځان ته ډېر لوی عزتمن ویلی. نو جهاد کې شي او دونه په پیغمبر مبارک اعتماد و د دې سپیره چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړه وی جنازه به په ما حضور پاک کوي او ما له د پیغمبر مبارک کمیس راوړی چې ما ته به اچوي. یعنی زه حیران شوم چې د دې سپیره په پیغمبر مبارک څونه اعتماد لیکن دړنه د پیغمبر مشري نه ومنل. دی اړه نه ومنلې چې دی ولې مشر دی، د پیغمبر مشري دړنه نه ومنلې. نو دا دې ته منافق وایي. منافق یوازې دې ته نه وایي چې دی په خولې غږ نه کوي او بار د کفر خبرې کوي، نه چې د پیغمبر مبارک پیغمبري د زړه نه تسلیم نه کی او د پیغمبر مشري تسلیم نه کی او د دین اسلام غلبه تسلیم نه کی. دا ګورې سوچا پکا منافق دی. ده نو دی منافقو نو د حضور پاک هغه ویښتو باندې جادو کا، هغې له 11 غوټې ورکړې او د هغه ګمنځ غاښې پکې ومنډل او د ګنډلو ستنې هم پکې ورکړلې او د کجوري 2 قسمه کجوري مدینه کې شته دی. یو نر کجوري په دې باغونو کې وي د هغې نه هغوی تیغه په دې نورو کې تقسیموي. نو د نر کجوري په سر کې یو غلاف غوندې وي پوزکې شانتې وي نرې، دا غونچک مخکې بند وي په یو کڅوړه کې. نو کڅوړه ته قدرتي کڅوړه کولو شي نو دا غونچک بار راوځي نو هغې ته هغه کڅوړه هغه پوزکې ته تاو او د مومو د شمې دا مومې ته تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام په شکل یو ګناهګۍ یې جوړ کړ. او په بنو زریق قبیله کې یو کوي د بیرزي اروان دا هغه کوي ویښ کې او یا څوک وایي د کوي په سر یو تیږه پرتی دا بورقه پې خلک ږدي د هغې لاندې دا جادو خاښ. نو په حضور پاک د هغې اثر شروع شو. زیات اثر یې 40 را دی. داسې موده نور هم اغشتې ده، اختلاف د روایاتو پکې شته، خو سخت اثر په حضور پاک 40 ورځې 40 ورځې د حضور پاک وجود انخته و ګنډلې و په دماغو باندې بوج کټ ته نه دی پروت دی. دې درمیان کې خپل منځونه کړي دي، خپلې روجې یې نیولې دي، بلکې دې درمیان کې جهاد لم تللی دی.
خو وجود یې داسې و لکه اوس هم بعد انسان وایي زما دا وجود انختی دی او ګنډلی دی او دا وجود مې دروند دی او سر او خپې مې سوځي ډاکټر ولا ټسټونو کوي بھائی جان تا کې اس قسمه بیماری نشته ستاسې وسوسه ده. نو د حضور پاک باندې دقه مشکلات رالل چې وجود یې استخ شوی او کلک شوی و د هغې جادو اثر نو یو ځل ودو بخاری شریف کې راځي چې د خوب راپاڅېد نو بی بی عایشې ته وفرمایل وی عایشې ما ته الله د خپلې بیمارۍ علاج راکړ. وی دوه فرشتې راغلې یو مې سر ته کېناسته او یو خپو ته یو حضرت جبریل علیه السلام او یو حضرت میکائیل علیه السلام. نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي په دې سړي څه چل شوی دی. حضور پاک ته اوري په دې خوب کې د پیغمبر خوب وحی وي زمونږ خوب وحی نه او د پیغمبر خوب وحی وي. پیغمبر په خوب کې الله ته متوجه و بیداری تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم. رسول الله مبارک فرمایي وی سترګې د پیغمبرانو اودي وي او زړه بیداري. زړه بیدارتوب دا نه چې خپل فنکشن کوي خو دا هر چا کوي اوده وي نو چې زړه حرکت نه کوي وینه وجود ته وباسي راوباسي نه نو بیا خو به سړی مړ شي. دا هغه ادراکي کیفیت دی چې سړی ویښي او د زړه کې سوچونه کوي فکرونه په خپل اختیار او په قصد کوي. دقسې د پیغمبر خوب مې ابراهیم علیه السلام ته الله په خوب کې نه وی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. نو په هغې زوی د خوب په وجه د الله په حکم باندې سملا نو د پیغمبر خوب وحیرون. نو دا خوب چې ولید نو بی بی عایشې ته وایي یو فرشته د بل نه تپوس کوي په دې سړي څه چل شوی ما ابله ورته وایي په ده سحر شوی دی. وایي چا پې کړی دی وایي لبید او د هغه لوڼو په څه کې یې کړی دی د دې د سر مبارک په ویښتو کې دی کوم ځای کوډه خښه کړې ده دی په پلانکي کوي کې دا به په څه لر کېږي. نو دا دواړه صورتونه یې ورته واورول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دې ته څوک تکرار النزول وایي او زه ورته یاد دهاني وایم. دا یو یاد دهاني شوه بس الله ورته وښول چې دا په مکه کې نازل و چې دا د سرکشه پیریانو دپاره دم دی او دا دواړه صورتونه د سحر جادو کوډې دپاره دم شو. مخکې ورته دا پته نه وه دا ورته الله وروسته وښول لکه یو ډاکټر درته لاړ شي او تا ته ګولۍ ولیکي وایي زما سر خوږېږي درته ولیکي بله ستا په ملا درد دی او بیا ورلې او ډاکټر صاحب ته دې وایي چې ډاکټر صاحب زما ملا خوږېږي همغه ګولۍ درته وایي تا خو مخکې دا خوړلي همدا دې دپاره م خوره. نو دا نسخه شوه هم د پیریانو سرکشو د سکیمونو دپاره هم د سحر او د کوډې دپاره. نو رسول الله مبارک ته په خوب کې هغه کوي منظره مخه نو صحابه واغشتل نو چې لا هغه تیږه اوچته کړه جادوی ته راوسته نو هغه د شمع مومم ته لرکل ا د کجوره غلاف هم ته لرکا ا د ګندل واستنیم ته وستل ا د ګومنځ غاخونه هم ته وستل. نو چې هغه ویښتې راوستل نو ولې یولس غوټې ورکړې نورونو ویښتله چې څوک غوټه ورکړي د دنیا غټ ساینسدان او انجینیر به هم کولاو نه کړي هغه دومره نری باریکه غوټۍ چې هغې ته څه شی اړمیږي نه چې ته یې کولاو کړې کټ کېږي به خو کولاویږي ما نه. دا د حضور پاک معجزه وه چې یو آیت به یې ووایي قل اعوذ برب الفلق او چوف به یې کړې نو غوټه به پخپله کولاو شوه من شر ما خلق نو بله به کولاو شوه. نو اتفاقا د دواړو صورتونو آیتونه هم یولس دي نو ټولې غوټې کولاو شوې. نو چې کور ته راغې نو بی بی عایشې ته فرمایي وی عایشې وجود مې داسې سپک شو لکه چا چې څه شی تړلې او پرېنیزي وجود کولاو شو وجود مې برابر شو. او ورته څه وایي وی د الله رسوله د دې تحقیق نه کوي انویسټیګیشن چې چا دا کړي چې سزا وله ورکړو. قسم دې مبارک پیغمبر له خدای ډېر ښکلې خوی ورکړی الله دې هغه خوی زمونږ نصیب کړي. وایي عایشې زه اسم الله جوړ کړم د خدای بندګانو ته ولې ضرر ورسوم. الله اکبر دشمن یې قسم دې معاف کړی دشمن څومره ښکلې خوی. هغه دشمن عبدالله ابن ابی د هغه جنازې له لاړه او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته بالکل سینې ته داسې مخامخ راوړی دی او دې ته په چا جنازه کې عمر هم ډېر بهادر و ځکه چې چا چې پلار مړی خپوي
که پلار یې ډېر خراب سړی وي خو ته د هغه مخکې ویلی شي چې دا پلار یې منافق دی بالکل نشي ویل لیکن حضرت عمر سینې ته مخامخ بالکل کټ ته مخامخ حضور پاک ولاړ دی او سینې ته ورته ودرېد په چا جنازه کې حضور پاک ورته وی عمره ما پرېږده نه ته په کوم منافق جنازه کې خلکو مخکې ورته وایي اتصلي على هذا المنافق القائل يوم كذا كذا وكذا فلانکی وخت کې ستا په بیبي ځان نه لګولې دی نو ویلې ته په دې جنازه کې او رسول الله مبارک ورته څه وایي اخر عني یا عمر رسته شي کوم جنازه وی تا الله نه منې کړی چې مه کوه وی نه وی الله نه دی ویلی چې که دا بخنه ولا غواړې که نه غواړې نه بخم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که بخنه غواړې که نه نه بخم که او یا ظلم بخنه غواړې بیا هم نه بخم دا منافق او ته بیا مولا بخنه غواړې جنازه خو بخنه ده رسول الله مبارک څه وایي عمره زه خدای منې کړی نه یم جنازې نه ما ته وی بخنه غواړې که نه بخم منع کړی نه یم او زما د قسم د الله په ذات دي که ما ته دا پته ولګېده چې دا او یو کرتو نه په زیاته بخنې خدای بخي د هغې نه ولا زیات وی ساجیبه شخصیت ساجیبه مینه ساجیبه محبت حالانکه چې د چا بیبي باندې څوک الزام ولګوي او هغه بیبي چې قرآن د هغې د پاکۍ ګوی ورکوي هغه بیبي چې هغه صدیقه ده او ابنة الصدیق د صدیق لور ده او قرآن وی اولئک مبرؤون مما یقولون الله وی دا پاک دي او الله پې خفه کېږي بیا هم پیغمبر په جنازه کوي او بیا ورته وی عمره ته رستو شه زما پکې مقصد دی انی اريد ان یسلم الف من قومه پرېږده قوم به خدای مسلمانان کړي دا مې اراده ده نو چې جنازه وشوه نو الله آیت نازل کړه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نه پس په منافق جنازه نه کې عمر ټیک ویلی او الله پرېښود لږ نو فایده څه شوه ګوره ښه اخلاقو کې دا فایده وي په ښو اخلاقو کې بهترین اخلاق قسم دی که د ښو اخلاقو نه بهترین زیور بل شته خو موږ خوی خراب دی خفه کېږو به نه نن زمونږ د مسلمان خوی ډېر لاندې تللی دی ډېر لاندې تللی دی کور سړی د ښځې سره جنګ بچو سره جنګ زوی د پلار نافرمانه ګاونډي سره جنګ دا ټول ګنده اخلاق دي که دا دکاندار دو نمبر شی د ایک نمبر په ځای خرڅوي او یا خراب شی خرڅوي دا هم بد اخلاقي ده بد اخلاقي یوازې کنځلو ته نه وه بد اخلاقي خو ډېر لوی باب دی لوی دروازه ده د اخلاقي یوازې دا نه چې سړی روښان دي یوازې دا نه چې سړی د کنځل نه کوي مسلمان ته ضرر نه رسول په لاس او په مال دا هم بهترین خوی دی ممکن دا شی نشته خفه کېږو به نه ممکن د خدای ښکلي خوی پیدا کړي ښایسته خوی قسم دی چې خوی ښکلي وي الله به هم خوشحاله وي ښه خوی څه ته وایي دی راته په لنډه ویم داسې کار کول چې بنده هم خفه نه شي الله هم خفه نه شي بندام خوشحاله شي او رب العالمین هم خوشحاله شي او که د دواړو تقابل راغی نو بیا به بنده پریدو الله به خوشحاله الله څه فایده وکړه چې پیغمبر مبارک په جنازه وکړه د عبدالله ابن ابی د 1000 نه زیات قومو ټول خدای په یو جبه سوچه مسلمانان کړل نفاق ختم ښه خوی دی نو حضور پاک مبارک څه وایي وی عایشې زه اسم خدای جوړ کړم نو ولې د مخلوق د خدای ته ضرر ورسوم هغې معاف کړل نو دا دواړه صورتونه د سحر او د کوډې دپاره دم شو یو خبره به ستاسو ذهن کې واچوم تاسو کوئ چې په حضور پاک جادو څنګه وشو بعضې حضرات وایي په حضور پاک جادو نه دی شوی وایي ځکه چې قرآن شریف کې یو ځای کې الله فرمایلی دی چې د مکې کافرو به مسلمانانو له پیغور ورکو صحابه له ان تتبعون الا رجلا مسحورا چې تاسو خو هغه چا پسې یې چې هغه باندې جادو شوی دی نو که دا جادو پې وشي خو بیا د هغوی پیغور ټیک شو نه جادو شوی دی دا د بخاري حدیث دی مسند د احمد کې دا حدیث دا په طبراني شریف کې دا حدیث او دا په سننو په ډېرو کتابونو کې او په مضبوطو اسانیدو دا حدیث ثابت دی چې دا جادو پې شوی دی جادو خو یو بیماری ده لکه پیغمبر باندې ظاهري بیماری راځي تبه پې راغلی ده
او ټوخی پې راغلی دی، غاښ مبارک یې په یو جهاد کې مات شوی دی، مخ مبارک یې زخمی شوی دی، د طایف په سفر کې تی وینې بهېدلې دي. دا تکلیفات په انسان راځي. ولې؟ اوصاف ډېر قیمتي دي، معجزات ډېر مضبوط دي. نو دا ذکر راځي چې مخلوق ته خدای ښیي چې که پیغمبر مبارک هر څومره قیمتي انسان دی او قیمتي شخصیت دی، بیا ګورې خدای نه دی. بیماری به یو په الله نه راځي، تکلیف په یو په الله نه راځي، جادو په خدای څوک نشي کولی، زخم او تکلیف الله ته نه رسیږي، درد او مرګ په الله نه راځي. باقي چې هر څومره لوی شخصیت دی نو دا تاله تسلیم ده که په ما جادو شو نو په حضور پاک هم شوی دی، که زه زخمی شم هم زخمی شوی دی، که ما له تبه راله هغه باندې هم تبه راغلی ده، او که زما زوی پلار مړ شو نو هغه هم د دنیا نه تللی دی. دې کې نور حکمتونه هم شته. نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا پیغور چې هغې ورکو دی په مکه کې کړی دی، هغې پورې سحر نو شوی، ټیک وه، د هغې پیغور غلط او دا خو مدینه کې سحر شو. دویم دا چې هغه مسحور د مجنون معنا ده، عربی کې مسحور مجنون ته وایي، دا د لغتو کتابونو کې شته. ولې؟ ځکه چې یو مشر له دا پیغور ورکې چې ستا مشر لیونی دی، نو دا پیغور دی که یو قوم ته وایي. او که دا دی ورته چې ستا مشر ناجوړه دی، دا پیغور نه دی. بیماری خو پار چا راتلی شي، نو بیماری پیغور نه دی. ډېر غټ غټ مشران تیر شوي دي بیماران، نو ته به څه وایې چې ستا د مشر کونډی خوږېږي، یا ستا مشر چې دی نو په لاره نشي تللی بې کورسی، یا ستا مشر ټوخېږي. دا خواړو څه پیغور نه، دا پیغور دی چې ستا مشر لیونی ته لیونی پسې روان دی، لیونی ګډې وډې وایي. نو دا سحر په حضور پاک شوی دی، جادو. نو په عامو خلکو جادو کېږي او سحر کېږي. وروڼو ګورئ زه تاسو ته یو څو خبرې ضروري کوم، په دې ځان پوه کړئ. نن سبا ډېر خلک په دې غم کې مبتلا دی، هر سړی وي په ما سحر، په ما جادو. او بعضې عاملان دي هغوی له خلک ځي، او چې څوک هم ورشي وي په تا جادو دی، په تا کوډه ده، او ټول خلک په دې غم مبتلا دی، جي په ما جادو دی یا زما په ښځه جادو دی، او ما ته پلانکي عامل ویلی دی. دا عامل عالم الغیب دی، د غیب علم چا سره دی؟ او الله سره دی. په دې ګورې ځان پوه کړي. خلک یې په لوی غم اخته کړی دی، هر سړی ټینشن کې پروت دی، په ما جادو دی، په ما چا څه کړي دي، دشمني پیدا ده. قوم کې یو بل سره روان دي، د یو ښځه د ببرې سر دی او داسې نمونه ویښتې دي، نو داسې فارموله استعمال کړي چې دی کله په مامي شک کوي، کله په چاچي شک کوي، کله د تره په ښځه شک کوي، کله په بل. نو دشمني هم جوړه شوه او لوی او شل ډزی په کلاشنکوف اوله چې خدای وله مرګ نه مقرر کړی، خدای به یې جوړ کړي. خو چې د سحر په ډز دي وشو، الله که در جوړ شي. ټول ورځ په سوچ کې پروت دي، کټ کې پروت دي، په ما خو جادو شوی دی، په ما خو سحر شوی دی. یاد وساتئ وی به انکار د سحر نه نشته، سحر ثابت دی. قرآن شریف سورت بقره کې الله ذکر کړی دی، دا په حضور پاک. خو داسې هم نه چې بس په هر چا ماشومان خلک راولي وي په د سحر شوی دی، په ماشوم خلک سحر ولې کوي. د غیب علم خو خدای سره جی، د سره پیریان دي که نه، پیریانو ته د غیب علم خو نشته. قرآن شریف کې الله فرمایي سلیمان علیه السلام چې کله بیت المقدس جوړه نو کار پیریانو کاو، نو آبادی نیمګړې پاتې وه او دله ملک الموت راغی، ټیم دی پوره دی. وی الله د عبادت سره به څه کوو؟ وی ته په ممبر کښېنه، امسا دی ته کونټۍ اړمه کا، مونږ به د نڅو باسو، باقي زمونږ کار دی. دی ته یې کونټۍ کېښود. قرآن شریف پوی پردي منګړه قصه نه ده. او خپل اعتکاف خانه کې چې دو په کله اعتکاف کو، هغې کې کېناست او دلته یې کونټۍ کېښوده، کونټۍ ویښ په ځمکه او پیریان راځي شیشو کې ورته ګوري، وی سړی خو ناست دی، ډبل کار کوي، ډبل کار کوي. چې کله جومات پوره شو نو کونټۍ لاندې نه وی، نو وخوړه، نو دې لاندې پرېوته. نو پیریان څه وایي؟ ان لو کانوا یعلمون الغیب فلما څنګه دی، فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المبین. مهین چې کله کونټۍ پرېوته پیریانو ته، الله وایي که پیریانو سره د غیب و علم وي نو شیشه کې دننه سلیمان علیه السلام د مرګ نه ولې نه خبرېږي؟ پیریان دي ورسره. قبر نه جیل ته کې جادو راوویستو، خو جادوګر لاړ د قبر سر ته یې دله جادو خښ که که
او تا ته ورشه د مور د قبر سر کې تعویذ دی ناغه رو بس زموږ په علاقه کې پخوا یو ښځه هغې به ما سره جنات او پیریان زه ماشوم هم زموږ په ګاونډ کې وه نو والد صاحب ولېږلم ته ورشه څه کار دپاره چې زه ورغلم اوس او هغې به څو کوټه کې دننه به کټ پروت او خلک به یې کېنول ویې ګورې بره نه به اوس پیریان جادو راته راوغورځوي په تا جادو شوی دی کړاپ شو چې کټ ته به تعویذ راوغورځوي ودلید راوغورځي سړي به هم وې ښځې به هم وې وګوره زموږ مخکې را پرېوتل نو چې کور ته والد صاحب ورولېږلم نو زه د هغې کوټې ته وردننه شوم ماشومان خو نه پوهېدله کوټې چې وردننه شوم اوس مې وکتل اوس د هغه ښځې خاوند بره اوس په میز باندې ولاړ دی او په دې دیوال کې بره په سر کې دا پلاستیکي پایپ لګولی دی او زه ورته اوس ګورم او په هغې کې څه شی کېښودی پوکې یې ورکړه هغه هلته تعویذ پرېوت خو چې دې ولیدل ویو ته دلته څه کې ما مې والد صاحب تالو مې هغه خو بره پوکي واله وی دا خبیث وي بره یو کوټه کې تعویذ پایپ کې کېدي پوکې ورکوي لاندې راوغورځېږي نو زموږ ښځې خو ساده ښځې دي که نه په تا تعویذ شوی او یو یې ښځې ته چې دی دا ووایي نو بس ښځې خو توبه او باسه په دې ټول حیات آباد کې به کوڅه په کوڅه ګرځي او که نه تعویذ شوی پلانکي دا او دا او دا نو ټول خلک یې په غم اخته کړی دی او بیا چاله یو تعویذ چاله بل چاته وایي وی په تورې چرګې په وینې بدله تعویذ کو هلکه وینه خو نجسه ده چاته وایي اوسی راوله د هغې په وینه اوسی د کوم ځای نه پیدا کړم یاره وایي زه به دله اوسی سرمن پیدا کړم خو یو 50,000 روپۍ به پرې لګي پیسو ته چل جوړ کړی دی یاد وساتئ بالکل سحر دا حق دی ثابت دی خو زه راته دم ښیم هغه دم چې الله خپل مبارک پیغمبر ته ښولی دی چې هغه د معاوضتین دی په یقین ساتئ په الله روحاني اسباب کلک یقین لري ګورئ بعضې خلک دمونه نه مني وی دم پکې څه ته وایي دا د معتزله عقیده ده معتزلو به هم دمونه نه منل وی دم څه شی دی خو د خولې هوا وتل دي که نه د خولې هوا یوازې نه ده یو ملا صاحب سره هم د یو معتزلي مناظره و باسونه یې کول اخره کې مړه خو یې د خولې په هوا کې څه زور دی نو هغه ورته کنځل شروع کړل ستا ښځه لور دا وې کنځه نو هغه ورته سترګې وپړسولې خو غوسه شو ورته مرشد دم ته دلیل د سر نشته نو کنځل دې ماته وکړ او د بادشاه مخکې مناظره و بادشاه یې ورته غوسه کړ ملا صاحب ورته بادشاه صاحب ولې غوسه شوې وی زما بېعزتي وکړه چې زما په ځای کې سړي ته کنځل وکړل سرمن دې وباسم وی دا خو زما د خولې نه هوا ووته ته خو پخپله وایې چې په هوا کې زور نشته نو دا تشه هواني دې سره د الله نومونه صفتونه د قرآن شریف زه تاسو ته مختصر عقلي او خبره کوم ستاسو ذهن بوان دا دم چې مونږ اچو کن دا مونږ چې څومره دلته نیکۍ یا ګناه کوو دا خو اعراض دي غیر مادي څیزونه دي د دې وجودونه شته او شکلونه هم شته خو موږ ته نه ښکاري دا به د قیامت پر ورځ بیا موږ ته ښکاري دا به تله کې الله چې اما چې څومره خبرې وکړې تاسو لیدې نه لاړې هوا کې ختم شوې لیکن د دې خپل شکلونه دي اب الله قیامت پر ورځ راوالي او په تله کې به یې واچي دارنګې دا دم یو شکل لري شکل چې ته چوف نارې کې نو هغه د هغه مریض چې دا مسامات دي دا دې کې هغه شکل وردن نشي دی وینې سره ګډ شي او د بیمارۍ ځای ته خدای پاک ورسوي رسول الله مبارک دم نه دی چولی په خپلو نوسو حضرت حسن او حسین اعیذکما بکلمات الله التامه من کل عین لامه د دم چوف به کړي وی بچې په دې ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل او اسحاق دم کړي او صحابي به دمو داسې به لاړې مبارکې او په ځمکه به یې راښکې او د مریض په تندي به یې کش ورکړه بسم الله تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا لاړه زما خوره د مدینې او د مریض په تندي راکاږم شفا به څوک ورکوي لږ ټول وایه لږ د عقیدې بنیاد دې په زوره ووایه الله به ورکوي شفا به خدای ورکوي او جبریل علیہ السلام راغی حضور پاک ته وی بیماری اتشتکی وی او وی الا ارقیق دموم دینا وی دم کا حضرت جبریل نو حضور پاک ته بسم الله ارقیق دا خدای په نوم دی دموم من کل داین یوزیک دا هر مرض نه چې تعالی تکلیف درکای الله یشفیک شفا به خدای درکای
یو خبر تاسو ته وکم دمونه بالکل ثابت دي خو چې الفاظ یې ټیکي نمبر 1 دویم عقیده به هم ساتئ د څه دا نه چې دې دم جوړ کړمه دم دې نشي جوړولی په دم کې به شفا څوک اچوي لږ ټول ما سره ووایه شاته ملګري ووایه خبره خلاصه شوه که دا دې ووایې چې دم جوړ کړم او دمونو پسې ګرځې چې به مې دم جوړی نو دا تا په خدای بروسه ونه کړه توکل دې په الله ونه کړه په دم دې وکړه دا دې ګناه وکړله ډاکټر له چې دی ډاکټر به دې جوړی که خدای به دې جوړی دا ډاکټر په لاس کې شفا الله چي او کم دارو چې ډاکټر صاحب لیکي دې دارو کې شفا الله چي او کم سوچ سره چې ډاکټر درته نسخه لیکي دا سوچ د ډاکټر په ذهن کې الله پیدا کړي کدی وایي چې زه شفا ورکوم ته ولې مرئ ته ولې بیا خپله بیا مرئ شفا الله ورکوي ډوډۍ چې زه خورم د دې ډوډۍ نه چې کم طاقتونه کولمې او وجود ځان ته جذب کوي دا ویټامنز او پروټینز او بل او بل او بل او بل دا کولمې یا بل شی چې د دې نه کم طاقتونه جذب کوي دا طاقت په دې کولمو کې د دې خوراک نه اغشتل دا د چا کار دی دا د الله کار دی دا د بنده کار نه دی نظام ټول الله چلی مونږ خو اسبابو په حیثیت کې لګیا یو زه به بس کم د اوبو چې کمه فایده ده کله به زما وجود ته میلو شي او کله به د ستوني لاندې به بیږي اوبه بس کمه فایده به نه رسوي زه به دارو خورم د دارو نه چې کومه فایده وجود ته پکار ده نو کله به زما وجود ته هغه فایده ورسي او کله به اړو نه رسي زه به ګاډی روان کړم چې ځم اسلام آباد ته نو کله به ورسم کله به اړو نه رسم زمونږ لاس او خپو سترګو وجود کې واده به وکړې ټیک ټاک به ډاکټر به وایي تم ټیکې کور والا دې ټیک دی بچي به اړو نه شي غریب سړی به لس دولس بچي به خدای ورکړي مالدار او ډاکټر به یو بچی به هم نه دا نظام د چا په لاس کې دا به عقیده زمونږ ښه دا عقیده توحید ده چې دا ټول نظام به څوک چلی وایه الله او باقي چې دا څومره دي که دم دی دارو تعویز بل 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 دا به د اسبابو په نظر کې وي په اسبابو نتیجه الله مرتب کوي چې وغواړي چې ونه غواړي سم نشته نو بس د ټولو نه ښکلې درته زه ووایم زما خبرې د اصلاح وي خفه کېږئ ما کله چې تاسو د کېږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم والا عملو کې قل اعوذ برب الفلق صورت قل اعوذ برب الناس صورت وسره دوه نور مرګري کې قل یا ایها الکافرون او سوره اخلاص قل هو الله احد او که آیت الکرسی مرګري کې او بل حدیث کې هغه شته زبردست تریا دا په لاسونو چوف کې پټول وجود ولا سره کوي او چې سار پاسه بیا دا وایا په لاسونو چوف کا پټول وجود را کاګه ثواب نه ثواب شو دم نه دم شو او د نومي سحر جادو شیطان پیری نه بده خدای په حفظ و امان کې ساتي دینه ختم بل کم دی چا پسې مگر دا خو یاره انا عند ظن عبدي بي حدیث قدسی دی یقین الله باندې ساته الاقین بچا بساتو الله دا در سره پر دمونه دي عائشہ صدیقہ فرمایي رضی الله تعالی عنها وی چې کله حضور پاک بیمار شو مرض وفات کې نو امام دا دواړه صورتونه ما به وي هغه ډېر خيار ډېر زیاته نو ما به وي او به ما خود حضور پاک په مبارک لاسو به مې چوف کړل مې زما د لاسونو د پیغمبر مبارک لاس ډېر بهتر دي نو دا غلاس مې پاغي باندې راخکا نو نن نه پس ټول د دې زما د دې درس نه دا فایده والے رونو ښه دم شتا منې به ان شاء الله خو چې الفاظ ټیکی دویم څه دم به حقیقي مؤثر نه غاڼه سبب به ایمان یقین به مدي چې پدې کې شفا سو کچي الله ډاکټر نه علاج کوي صدقه بل سو ټولو کې به باور په الله ساته او بل دا صورتونه بوای او مې سار وای او مې ما خام وای خاجي نو قل دا غي دم شو دا ربط خبره او ټیم تیر شو بس مختصره ترجمه درته کوم قل او اې د قران شریف لستون کیا حضرت شیخ علامہ شمس الحق افغانی رحمت الله علیه غیب فرمایل قل او اې د قران لستون کیا هر څوک چې په هر زمانه کې چې د دې تخصیص د حضور پاک سره نشتا ما د پارم دی او تا د پارم دی دی وتا هغه مخاطب مفعول به وي د تعمیم د وجه نه محذوف تا اعوذ پنانی سب برب الفلق پر رب د صباح دې کې د خدای ډېر لوی قدرت ته اشاره ته رب د صباح لوی قدرت
یو خدا اشارت ورکی چې سبا کی څنګه رڼا راوخیږي یو تیاره ختم شي تا نه به د کوډې سحر بیماری تیاره ختم شي صحت رڼا بنا شي د امن رڼا بنا شي د امت نه به د ګمراهۍ او د کفر د شرک تیارې ختم شي د ایمان او د توحید رڼاګانې بنا شي لیکن د فلک کې یو بنیادی د خدای غټ قدرت ته اشاره سبا چې راوخیږي یو خو تیاره ختم شي رڼا راشي قسم دې که دا رڼا د دنیا په جنریټر او په دغه باندې پیدا کې په ډیمونو باندې کومه چې الله را پیدا کړه یو خدا لوی قدرت د بل چا کم ځای کېدی شي دویم دا چې سبا راختو سره په دې حیواناتو کې انقلاب راشي بعض حیوانات د شپې ویښې دروازې وده شي او لکه خاپیرکان او بعض دروازې ویښ شي د شپې وده شي هغې کې مې انقلاب راغی په دې بوټو کې مې انقلاب راځي تاسو دا باټني نه ده ویلې هغې کې نه وایي چې دا بوټي چې دي نو د شپې ځان ته اکسیجن راکاږي او هغه بل ګیس کاربن ورته وایي که څه وایي هغه را پرېږدي او دروازې د هغې الوړې شي الټ کار بیا کوي اکسیجن پرېږدي دا بل ګیس پلاته راکاږي دارنگی پا انسانانو کم لوی انقلاب راشی موسم کی سونا انقلاب راشی دا شپی جدا موسم دروازی جدا موسم پا دی دریابونو کے دا سمر مد و جزر چی دا دریابونو کئی دا دستور سپومی درنا دا وجہ نکی دروازی دارنا تیز نہیں کمی محدودی دا نور شعاع پی تیزی نو دروازی دومر مد و جزر نہیں پا دریابونو کے کم چی دا شپی پا غی مد و جزر را دی او هغه مد جزر سره څه کېږي موږ ته خو هسې معمولي ده دریاب لقیدل دې سره اکسیجن پیدا کېږي په دې دریاب کې هغه کبانو ته چې اکسیجن نه خو مري هغې له خدای پاک اکسیجن پیدا کړي نمبر 1 نمبر 2 سی نمبر 2 دا دریاب شړقېږي چې دا سخانه شي د اوبه نمبر 3 سی هغې نه بخارات اوچتېږي دې لقیدو سره نمبر 4 هغې د وجې نه هواګانې پورته کېږي او بیا د اوریه د خپل ځای ته الله رسوي دا خو د خدای لوی نظام دی قسم دی که د انسان عقل هغې ته رسېږي زموږ محدود معمولي غوندې دماغ دی او په هغې کې موږ نخرې کوو د خدای ډېر لوی علم او ډېره لویه پویه ده نو فرق رب الفلق هغه ذات چې د ډېر لوی طاقت او قدرت خاوند دی دا هغې ذات باندې پناه نیسم من شر ما خلق د شر د هغه څیزونو نه چې الله پیدا کړي یعنی د کل مخلوق د شر نه پته ولګېده چې د کل مخلوق شر د الله په قبضه قدرت کې دی او امان به موږ نیسو نو موږ به د الله په ذات امان نیسو ځکه بعضې خو داسې دي چې ته به ځان بچ کې د بعضې تا ته ښکاري نه په سترګو ځان به دې څنګه وساتې بعضې بیمارۍ داسې دي چې د هغې نه ځان نشي ساتلی ما ته یو ډاکټر صاحب خبره کړې زموږ دوست ډاکټر نذیر صاحب هم ناست دی هارټ سپیشلسټ دی زموږ د مدینې منورې دوست دی جي ډاکټر صاحب محترم نو ما ته یو ډاکټر صاحب خبره کوله هغه ما ته وی مولوي صاحب د دې ما بیان کو نو هغه داسې سوچ کې پرېوته ما ته وی هغه وروستو خو مې سوا نه رېدل خو د یو ټکي ته مې خیال شو چې تا وی د کل مخلوق د شر نه او بعضې مخلوق داسې دی چې هغه موږ ته د هغې شر په نظر نه ساتي او خدای هم ترې بچ کوي وی مه د دې ټکي ته لاړم وی داسې جراثیم په دې فضا کې خواره دي که نه چې هغه د انسان دپاره مهلک دي دومره خطرناک جراثیم ډوډۍ سره مونږ خورو اوبو سره مونږ تیرو جوسو سره خوږو سره مونږ تیرو لیکن رب العالمین د انسان په معده کې او د انسان په لاړو کې په دې لاړو کې او د معدې په دې پایپ کې او په دې کولمو کې داسې څیزونه پیدا کړي چې هغه جراثیم ټول ختم کړي دشمن نه خو به ته ځان بچ کړې ډال به ځان ته ورسې ماشي نه خو به ځان بچ کې دا مچردانې به واچې لیکن کم ګند او جراثیمونه چې مونږ تیرو هغې نه دې څوک بچ کوي وایه الله چې ستا د اسبابو لاندې راځي ته به ځان بچ کوې چې ستا د اسبابو نه بالاتر شي قسم په خدای نن سبا په ټوله دنیا کې ورلډ کې په ټول ورلډ کې نن د ډینګي مچر د جراثیمو علاج نشته ده تارې دې څوک بچ کړي پیناډا خو د هغې علاج نه دی په ټول ورلډ کې نشته انخطې د امریکا او برطانیه د دارو موجودان انخطې دي نن یې ور علاج پیدا کړی نه دی اوس پورې ستا د زیړي علاج نو ګولۍ به یې درکولې اوس ډاکټران وایي نه دا علاج نو اوس علاج استنې چې به انجکشن یې والې وایي دا د یرقان علاج نو وایي خو موږ سره بل څه ونه هم دا استنې به هم خلکو ته والې بیماری به راولي څوک جواب راکړې لړکۍ به څوک شوق سره وایه شر به څوک راولي لړکۍ به څوک وایي امسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو دا الله فیصله ده وی چې زه ضرر رسوم بې زمانه دې څوک لرې کړي ځه نه شي لر کولی
وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ اللہ وی کہ زہ خیر رسول غوارم واللہ کا سوکے دنا رکاوٹ جوڑ مالک دا خیر و دا شر دا بسو کی اللہ بھائی ومن شر غاسق مختصر ترجمہ باوکم دا شر دا دکی تیریش پینا غسق اصل کی ڈکوالی تا وی لیل صفت موصوفہ مقدر کو چکل تیار داخل شپا گٹ گٹ کے داغین پنی اللہ بزدر کو ولی دے وقت کے ڈاکو حملہ کئی دے وقت کے شیطان رسول اللہ مبارک فرمائی دروازہ بندے دا خدای نوم پہ والا شیطان نشیرہ داخلے دے ان شیطان نہیں رہی گو شیطان خوپا ہوام رات لیشی پر طرف رات لیشی بس اللہ فرشتے بلی سوکیدارہ نہیں بھی ولی پہ حدیث و عمل لکھو رسول اللہ مبارک فرمائی چکلو دیکھے گی اور ملکا اور خوی آواز دانے دے چکنی ایٹر دیتا داگا بیجلے با موج میں بے ضرورت بلوت بلا ساتھ لیشی ایٹر سونا ایٹر دلاسم لغمونا جوڑے گی یہ سیٹر دلاس جوڑے گی یا نہیں جوڑے گی او دا لاٹران ہوئی علاقہ دا بلی ایٹر امال کا بیجلے والا اکسیجن ختم ہے تالا تو تاوان در کئی سور لسوا کالا مخی رسول اللہ مبارک دیتا اصول خود لے دا تیارش پکے چکم خطرناک سیزو ندی غل ڈاکوی آوازے ندے دا دنیا جراسیم دی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا ڈاکٹرانو پر ریسرچ و پر تحقیق کی لکلی دی چھ 65,000 سونا 65,000 حیوانات اگا چھ دا انسان دوربین پا نظر و خوردبین را لی دا غین علاوہ سکے دا دا شپے پیداشی و دا سار نور سر خود پاک ختم نو اللہ بندت و یو دشا مگر دا کہ گردے نو دا غدر تا نقصان رسی سملا جعل اللیلہ سنگا دی لباسن جعل النہار معاش مونگ دشپے گردے توڑا ورد ما شمان مبری دے ما خام بار رسول اللہ مبارک فرمائی مبری دے ما خام مونگ دشپے ما خام پریدو بیماری تا فتو لگی کونے لگی نو بیماری خویوائی دانا رچی دا ما تخکاری پا دے فضا کی دنیا جراسیم دی اللہ پاک آگا یو ٹیم کی راخواری کی سا مقصد دا پارا بے دروازے پرانا باندے ختم کی جی خواہ نو من شر نفاسات بنانی سم دا شر داغی نفسونو نا چی پوکی وی پا غوٹو کی چونکہ دا سحر دم دے و ساہران پا غوٹو کی پوکی وی او دا غوٹو کی پوکی آوازی دی نوائی دا شیطان ہم دلتا وی علیک لیلن طویلن فرقد دا شپی دلتا پوکی وی تارون روڑی اغم پتا کیسر پیدا کئی او پنانی سم دا شر دا کی نگرنا اذا حسدا چه لکینا خوارک نو دی که خم دیر اگدی خبری من پری خو دی صرف یو ٹکی دا طبیب که حسد دیر خطرناک شی دیر نوزان تی ساتے حسد ستا وی تیم دو ما بخیل پورا دی بس مختصر یو 15 منٹ بوال حسد ستا وی اگا عربی الفاظ بے پریدو حسد دیتا وی کنا چه مولانا صاحب لخده علم ورکڑی دی زم دا ولی علم ولی دی دل خدای حسن ورکړی دی زم دا خکولی ولی دی دل خدای بچی ورکړی دی دا بچی ولی دی دل خدای مال ورکړی دی دا مال ولی دی دل خدای عزت ورکړی دی دا ولی ګوره دا ولی خطرناک دی دا تا د خدای په کار اعتراض وکړه یوه دویم دا چې تا ته خدای بې انصافه ښکاري لکه دا څه خدای ورکړی دی که نه ولې ورکړی دی نو ته د خدای نه ښه پوهېږي نو تا ته ځان د خدای نه پوه ښکاري تا ته الله بې انصافه ښکاري عیاذا بالله ځکه خطرناک شی دی دا دی وجہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ لیلۃ القدر اگر خاص ٹیم کہ اللہ دا ارچا دعا قبلی او دا حاسد نہ قبلی دا دی وجہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا عرفات میں میدان کے خدا دا طول مخلوق بخی فرشتے ہوئی پلان کے خو پاکی دیل راغلے دے ویدا میں وسر و بخل خو یو ادریک او کسان نہ بخی یو پاکی حاسد دے چرچا پغڑ کی مسلمان سر حسد بغض نہ گوری خواہ بغض خود دشمن سر خامخی چا و سر بد کری نو بغض و سر پڑے کے خامخا رازی اگئی کہ انسان مجبور حسد دا چی دا حسن دا نعمت دل خدای تا ولی ور کردے دے یعنی دا چی دل نو پکار در که دا سڑی سر صحبتو کی او دا خلین غیر اختیاری اوزی نو پاگی سڑی گناہگاری گے نا خدا مستقل پڑھ کی او انسان سر حسد ساتل دا دیوڑے جرم دے دا دی بل با مختصر ترجمہ کم قل او اے محبوبہ یا اے دا قرآن لستون کی اعوذ پنانی سم بے رب الناس پر رب دے انسانانو دا دی طول انسانیت رب سوکتے اللہ رب مربی تا وے دا معشوم لاول نطفی 40 دن پس علاقہ دا علوق نماخوز دی خلق دا بین الوطلاوی مونگو تاوین الوطلا نوائی یو شی دے چی دے رحم پوری چی اسپان دے ارشے چی دے کہ وینا دے او قبل شی دے ای کہ مون خبریں نہ کہو ڈاکٹران بپاغی پوئی گئی
40 دن پس بیا د غوښې ټوکړه شي 120 دن پس دا متعارف روح پکې راشي نور د مخکې نه دی جمدی دی خو موږ ورته هغه د عرف په اعتبار جمدی نه وایي نور خو هغه جراثیم لقیږي خپل کار کوي 120 دن پس پکې دا متعارف روح راشي او بیا د هغې نه پس د د نشونما د مور په ګېډه کې کېږي په عجیبه انداز ځان له 15 غنټې تقریر غواړي د یو وینې د پایپ په ذریعه باندې دته روان دي ارسه او په یو پایپ کې دته په زرګونو نه په لکونو څیزونه روان دي د مور ګېډه کې چې دی جوړېږي هسې جوړېږي دا خو زه پوردې نه چې جاواله په پچکاسې کس کې دا ولا لاس کس کوم او دا ولا پوزه کس کوم دا خو دا شی نه دی هلته په دې وینه کې ذرات روان دي چا نه سرمن جوړېږي چا نه غوښه جوړېږي چا نه هډوکې جوړېږي چا نه اینه جوړېږي چا نه ګرده جوړېږي چا نه نري رګونه جوړېږي چا نه په سر ویښته جوړېږي چا نه نوکونه جوړېږي او چې کم ځای ضرورت دی هلته جوړېږي پوزه په سټ کې چې د جوړه نه شوه سترګې چې ته په خېټه کې جوړې نه شوې او غوږونه چې ته په خپو کې جوړ نه شو او مخصوص اندام چې ته خوله کې جوړ نه شو او خپې چې ته په اوږو کې جوړې نه شوې او سرمن خېټه کې دننه جوړه نه شوه او وډوکې د خېټې د پاسه جوړ نه شو چې کوم ځای ضرورت دی هلته هر یو جز روان دی کار پې روان دی او د انسان خشته احسن التقویم وجود د مور په ګېډه کې جوړ شي الله اکبر ډاکټر صاحب یو میډیکل کالج ته چا بوتل بیا به تا ته خمدې باندې مې بیان کړ بیا یو ډاکټر ما ته هغه ارس هغه ما ته ویل په دې سره زه بحث کوم چې دې باندې څوک نه مني د الله وجود نو ما سره دې کینی نو د ماشوم د مور په ګېډه کې دننه چې الله په کومه شک طریقه تخلیق کوي زه به ورته ثابتوم چې بې د الله د ذات نه بل څوک کیدی نه شي زمارونو نو سوی رب الناس بیا د مور ګېډه کې اوبو کې پروت دی دا بچی مخصوص اوبو مخصوص ټیمپریچر ور رسېږي که هغه ګرمي زیاته شي دی مري که ګرمي کمه شي بیا مري په اوړي کې به هم دته هغه خپل ټیمپریچر په رحم کې پوره کېږي او په ژمي کې هم پوره کېږي تا اوچته لی چې په ژمي کې ښځه خېټه لیټر ته نیسي چې هغه ټیمپریچر ورته برابر شي یا په اوړي کې ورته ورېږه خېټې ته به بوځي و چې ټیمپریچر ورته دغه ګرمي زیاته نه شي ایسي ته اور کېنو چې هسې نه ماشوم مړ نه شي هر څنګه چې که مور نه خولې بیږي که نه او که مور د نخیانې رقېږي نو بچې چونکې مخلوق ته دې وخت کې محتاجه نه دی چا ته محتاجه دی الله ته او ورته هر څه رسوي بېغمه اوسېږي هر څه به ورته رسوي مور ته هدایت ورکړي دي که اوبو تکلیف یې تا ته روژه بني څه خیر دی هدایت والا ورکوي چې د بچی د پاره نو دې ته رب الناس وای ملک الناس بادشاہ د خلکو او معبود د خلکو حقیقی من شر الوسواس مختصره ترجمه کوم د شر د هغې ذات نه وسواس په وسوسې دی چې وسوسې چوونکی دی د انسان پړونو کې شیطان دلته ناست دی وسوسې بنده ته اچوي لیکن دم الله خي الخناس پټېدونکي رستو کېدونکی دی مختصر رسول الله مبارک فرمای الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړي اذا غفل چې د خدای نه غافل شي وسوسه اچوي و اذا ذکر الله خنسا او چې بنده الله یاد کړي بیا تختی ګوري ان کید الشیطان کان ضعیفا نو ته پټ ناشته په مختلفو طریقو ته گمراه کوي پریدي دی نه مولا ته ډاکټر ته زمیندار ته دکاندار ته انجینیر ته بادشاہ وزیر ټولو درګیا دي خلطه مې اړم کړی دی بچ کېږو به ته څه د الله په ذکر الذي یوسوس فی صدور الناس دا هغه شی چې د خلکو په سینو یا نیړونو کې وسوسې اچوي او دا دوه قسمه شیطان دی من الجنت یو ابلیس د ده نیکه جنیو والجان خلقناه من قبل من نار السموم یو د انسان د ذات نه دی دوه دشمنان دي زموږ ستاسو اخري ټکی ته یو ابلیس او د هغه بچي اړه ته ناست دی او یو انساني شیطان خدای تمچې وسوسه د خاون خلاف او خاون تمچې د ښځې خلاف رور تمچې د رور خلاف بل لور تم د رور خلاف اچي ګاونډي ته د ګاونډي خلاف او بل ته د بل خلاف مولا ته د مولا خلاف پیر صاحب ته د پیر خلاف یو ته د بل خلاف دا ډېر خطرناک دی رسول الله مبارک فرمای من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دوه پړیقه دی
یو ته په یو مخرج او بل ته په بل مخرج شیطان د قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي. او که څوک دی یو مسلمان په مرګ کې په 2 ټکو شریک شو، حدیث کې راځي 2 ټکي څه دي 2 ټکي د قیامت پر ورځ به په دې تندي ورته لیکلي آیس من رحمت الله، د انسان د خدای د رحمت نه مایوسه دی. او لا يدخل الجنة قطات عین امام، چغلخور به جنت ته نه ځي. د دوزخ کې ښه مضبوطه سزا ورکولی به. او د چا په چغلۍ چې مرګ وشو، د قاتل چې څومره ګناه وشوه د هغه به نه کمیږي دومره د دو شو. او اختتام خدای پاک په قرآن شریف کې په دې انساني شیطان وکړه. نو د شیطانت نه به ځان ساتو. هر هغه خبره به بل ته نه کوو چې هغې کې د بل مسلمان سره روانه پیدا کېږي. کوشش وکړو چې د مسلمان سره جوړه پیدا شي او روانه پیدا نشي. بس دا خو مې مختصره ترجمه وکړه، وخت د ماښام دی، صرف مختصر تاسو ته یو ټکی وایم ادا چې تاسو د قرآن شریف ترجمه وکړله د ټولې د مبارکې او حضرت مولانا صاحب د بیا شروع کړي. د قرآن شریف ترجمې ته مونږ شا کړی ده. مونږ چې څومره الله لا پکار دي چې مونږ د الله قرآن له ټیم ورکو، قسم دی هغه مونږ نه دی ورکړی. نن سبا خو خلکو ته دین ډېر اسان شوی دی، د اردو تفاسیر شته هغه ورسره کتی شي، او هر جومات کې الحمدلله عالم شته او په هر جومات کې درس دی، مونږ ټیم نه ورکو. دا قرآن شریف د الله د طرف نه یو خط دی. ګورئ لکه ستا زوی دی، ستا پلار دی او د سعودي نه خط راولېږي او په هغې کې ته لیکلی چې ماله جامې راولېږه او ماله پیزار راولېږه، او تا خط راوالی او په صندوق کې بند کړې او رومال ته تاو کړې، خوشبو به پورې کړې او سنبالې، او پلار دې 2 کاله په دا بچې زما خط راغلی او بابا څه چل دی وکړه؟ یاره بابا ډېره مینه ورسره کوم، صندوق کې ښودی دی، خوشبو پورې کړې ده او کله کله ښکلو. نو دا زوی قمقل دی ګوغیان که دی هوښیاري او په اردو پوهېږي په خپله دی ګوري، که نه پوهېږي بل چاته وایي چې پلار څه لیکلی دی. دقه رنګې دا د قرآن د الله خط دی او په څومره عزت یې رالیږلی دی رسول الله مبارک ته مونږ ته. نو د قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي ما خط درلیږلی و، نو ته به څه وایې؟ ته به چې ما خو رومال کې انغښتې و، خوشبو پورې کړې وه او کور پروت و، الله به دې کې خو ما ډېر څیزونه غوښتې و. نو تا په هغې کې څه کړي؟ د مارونو بنیادي یو ټکې درته ووایم چې د قرآن ترجمه بیا شروع کړئ. ښه دلته که څوک نږدې وي حضرت مولانا درته شروع کړي. او بله ته ووایم چې څوک د قرآن شریف د ترجمې علم دی، د دین دا د علم دین محور دی او مرکز دی. د دین علم چې څوک طلب کوي او په خپل کټ پوزي کې په خپل مرګ مړ شو، دله به خدای د شهادت اجر ورکړي. دې درمیان کې بس تاسو بعضې دوستان وفات شوي وي چې کم د ترجمې دوستان د مولانا صاحب وفات شوي دي د رسول الله مبارک د وینا مطابق، هغې له به خدای شهادت اجر ورکړي او دا د خدای سره یو نسبت هم دی. نو دا مهرباني کوي چې ترجمه بیا شروع کړي. دویم درته یو خبر آخري کوم چې د علماو سره محبت هم ساتئ. ښه علماو سره مینه ساتئ او د علماو لمن هم نیسئ او د علماو سره په هر میدان کې مدرېږئ او د عالمانو قدر کوي، عزت کوي. ځکه نن مونږ ته دین، عقیده، اخلاق او اعمال چې څومره دي دا مونږ ته عالمان بیانوي. یو لویه فضا شروع ده زمونږ خصوصا په سوشل میډیا د اغیار و طرف نه، او دا د یهودو سازش دی چې هغې داسې خبرې او داسې څیزونه. زه کله داسې ډېر افسوس وکړم، زه یم چېرته یهودیانو د خپل ربي ورته هغې وایي د مذهبي مشر بېعزتي ونه کړه او نه یې وله په سوشل میډیا بېعزتي وکړه. چېرته عیسایانو د خپل مذهبي مشر بد ونه وي، چېرته سیکانو د خپل مذهبي مشر بد ونه وي، چېرته هندوانو د خپل مذهبي مشر بد نه دي ویلي، ما سوه د مسلمانانو. دا زموږ ډېره سخته بدقسمتي ده. علماء کې به معمولی نکتې راوباسو، نکتې به راوباسو، دې مولا کې دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی. هلکه د مولا غلطیه خو په مونږ کې شته، مونږ خو دې نه مونږ خو ځان ته نه دی ویلي چې مونږ د غلطو نه او د ګناهونو نه پاک یو. په مونږ کې به دې معاشره کې خو د علماو سیږي، خامخا به غلطۍ وي، لیکن د علماو دا ستاسو عقیده، ستاسو عمل، ستاسو اخلاق، دا زمارونو دا د علماو د برکت نه دي. او بیا خصوصا د وټونو الیکشن دوران کې بیا پکې خلک ونښلي، نو هغه نکتې راوباسي چې حد نه وتې. د دې خلکو دا بد شي دا مولا ولې وټونو ته ولاړه. سیاسي خبره نه کوم، خو د خلکو دا بدي چې دا ولې وټونو ته ولاړه. ما په بل یو سړی ماته وایي چې دا علما ولې وټونو ته ودرېږي. مې وروره ته څه کار کوې؟ وایي زه یو ځای کې نوکر یم. نه مې چې پلار دې څه کار کوي ترکاڼو. مې که ستا پلار وټونو ته ودرېږي ودرېدی شي ویم. نو مې مولا ولې نشي ودرېدی؟ لور ودرېدی شي او مې ډمه ډمه هم ودرېدی شي او مې جړه هم ودرېدی شي. نو که مولا ودرېږي څه چل وي؟ یعنې د خلکو په دې ذهن کې یو نفرت پیدا کړی دی. بس چې مولا دلته یو سړی ما ته وایي مخکې مړو
هغه یو امام پسې ډېرې خبرې کولې او ګورې حج یې هم کړی نو ما لکه د خپل ملا پسې خبرې مه کوه یاره نه کوم پسې خو مې بدې شي مې دا ولې وي مخکې سایکل اوس یې موټر اغوستی یقین کوه دا د هغه الفاظو وایي چې زما مخکې موټر ته خو زړه مې سودي وایي اوس دا څه خبره ده نو تاسو ټولو ته دا خبره کومه چې تاسو د علماو بېعزتي علماو پسې خبرې دا مه کوئ او اوس غمې علما که الیکشن ته ودرېږي یا څوک ودرېږي نو هغې پسې بد مه وایه که وله مدد کولی شئ اوټ ورکولی شئ نو زما مطالبه هم ده چې ورکوئ وله په اخره کې به یې درته ووایم ورکوئ وله اوټونه علماو ډېره مو ازمایل علماو له ورکې د علماو ملګرو له ورکې دیندارو له ورکې صالحانو له او د خدای نه دا سوال وکړئ د الله نه قطع نظر د پاټۍ نه د خدای نه دا سوال وکړئ او دا ګورئ وی خدای زمونږ مشران د خدای نه یریدونکي جوړ کړي زمونږ مشران نیکان جوړ کړي او عالمان جوړ کړي زمونږ مشران کم از کم کرپشن به نه کوي ستاسو مال به نه خوري ستاسو پیسه به نه خوري ستاسو دولت به نه خوري ستا د دین دفاع خو به وکړي که نه یو ځای کې اسلام نشي راوستی کاونسلر ممبر اسلام نشي راوستی خو یو ځای کې چې ناست دي دا مولانا صاحب یو ځای کې ناست دي د مخکې به څوک د دین بده ونه ویلی شي د هغې دفاع به وکړي که نه نو موجوده الیکشن کې کوشش وکړي عالمان یا د عالمانو ملګرو دپاره محنت وکړي چې خدای کامیابي دعا وکړي مولانا صاحب ته دعا وکړي حضرت مولانا غنی الرحمن صاحب ته چې الله د په ژوند کې د په عمر کې خدای پاک برکت پیدا کړي الله د قرآن شریف دا ترجمه قبوله کړي او د چې څومره مقتدیان دي ورسره درس وکړه الله یې د ټولو درسونه قبول کړي یا الله دې له بیا د قرآن د ترجمې توفیق ورکړي الله چې څومره دوستان دلته ناست د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي الله د فتنو آفتونو نه پامن کې وساتي یا الله موږ ټول د ساحرین او سحر نه وساتي خدایا د بد نظر او د بد نظرونو نه وساتي خدایا د جګړمارو د جګړو نه وساتي او د حاسدینو د حسد نه وساتي الله د دنیا ژوند دی او تیر دی خدایا زمونږ د رسول الله مبارک د سنت او اتباع نصیب کړي الله د پیغمبر مبارک په نقش قدم روان کړي خدای د علما او زمونږ خدای یو بل سره اتفاق نصیب کړي خدای د علما شاتم په دنیا کې مودره او په آخرت کې مودره او الله په دې وطن کې زمونږ د قران او د سنت نظام راولي الله زموږ د ملک حفاظت وکړي د خپل ملک پاکستان ته دا ډېر ښکلی ملک دی او د ملک ډېرې لویې قربانۍ ورکړل شوي دي او چې دا ملکي مونږ به یو زمونږ مدرسې به وي زمونږ جوماتونه به وي زمونږ ګیرې به وي زمونږ پټکي به وي نو د خپل ملک ته د ملک ادارو ته هم دعا کوئ خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي زمونږ د ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړي زمونږ د ملک د هسپتالونو جوماتونو د عوامي ځایونو او د عام مسلمان حفاظت وکړي امن و امان پکې پروردګار راولي دا ملک هم د بدامنۍ نه وساتي او په دین او په قرآن عباد کې الله چې څومره بیماران دي د مجلس کې کورونو کې ته وله روغ صحتونه او شفا ورکړي الله د قرآن مجلس دی او د قرآن د ختم مجلس کې الله دعا قبلې دې دوستانو په زړه کې چې څومره حاجتونه دی ویله پوره کړي او ستاسو دلته یو ګاونډي دی حاجي صاحب محمد الله صاحب مخکې ورځو کې د هغه بچې دغه دی چا وجلی دی هسې بېسه چا مړ کړه مفتو کې وجلی دی او یو بچې زخمی دی ومخله لکه اتلسو نورلسو کالو بچې هسې بېسه ډېر دړمند دی کور والا ډېره دړمنده ده اوس یې ماته وایي چې کور والا مې دې مردرزونه خوري ولې بچی اته کاله نه کاله ډېر ظلم شروع دی که نه قسم په خدای سړی حیران شي چې خدای خلک وایي چینی ګران شو چای ګرانه شوړو زه شکر وباسم چې خدای پاک کاڼي نه وری په دې فیسبوک سوشل میډیا تاسو وینئ که نه چې په مانځه کې خلک ګډېږي مونځ پورې خلک خنداګانې کوي پټکو پورې علما خو وروستو خبره ده خدای د خلکو نه پاتې نه په جانماز د پاسه انسان ګډېږي او خلک پې پیسې نولي او ډولو ته ډنګېږي څومره د خلکو په زړه کې کبر پیدا شو او څومره خلک زړور شو الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي حاجي محمد الله صاحب د هغه د کور والا دی الله صبر نصیب کړي الله صبر یې نصیب کړي د ټولو بچو هغه هم ته خدای هیر کړي دې نعم البدل ورکړي او چې څومره مشران زموږ ستاسو وفات دی الله ټولو بخښي الله دې ټولو ملګرو باندې د خپلو رحمتونو باران نازل کړي الله د ټولو د خیر او د عافیت زندګي نصیبه کړي خدای موږ د هر قسم مصیبتونو آفتونو امن و امان کې وساتي د رسول الله مبارک د جنډې لاندې قیامت پر ورځ ودرولې کړي د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي د چا چې بچی نی یا نارینه اولاد نی الله نارینه اولاد ور نصیب کړي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین.